دا کار به د الله د رضا دپاره کوئ چې زما دا دواړه بیماران ښه شي تاسو به کوشش خدای آباد ساتو د دوی وخت تاسو له خولې دی راځي اوس راځي دا تاسو لو کې نو بیا دا ته یا څه خبره بابا وایي دا چې تاسو د شپې هم دلته یې د شپې ورځ دا بجلي کش کړه موږ ته لر کړ دی هغه بجلي شروع ده دا بجلي شروع ده بجلي بوډۍ لګوله ستاریان څه کمرې برابر کړي جی دی وخت ضلع شنګله علاقه پیرآباد کې موجود یم دا یو غریزه علاقه ده د لاندې کلي نه تقریبا موږ 15 کیلومتر پیدل سفر وکړو او دې کلي ته راوختو نو دلته د ماما مو سره د جومات کې میلاو شو دوی چې زموږ څه د لور مسله ده او هغه موږ په زنځیرونو تړلې ده او تاسو زموږ سره هلته لاړ شئ موږ د کور ته راغلي یو د ماما را سره موجود دی دنه به تپوس کوم ماما نوم یې څه دی ګلزیبا ستاسو زما نوم سید جوهر سید جوهر تاسو د خپل دا ستاسو لور ده او لور ده ها دا تاسو په دې کمر کې ولې تړلې ده دا موږ تړل چې موږ دوی څنګه ونشي چې بیمار یم او حکومت ته دا زما درخواست دی چې دې دوی مال حکومت سرکاري وکړي ها او دا د څومره وخت نه دا دا بیمار تقریبا 15-14 کالو شو 15-14 کالو شو دا بیمار وه او بیا ښه شي بیا پکې مینه جوړه شوې ده بس ها نو د 15-14 کالو نه دا دلته کې ده که نه دا څومره وخت دلته تړلې تاسو څومره ده اوس تړلې تقریبا 15-16 میاشتې به شي 15-16 او میاشتې دغسې تړلې او په 15-16 میاشتو چې دا په دې کمره کې ده او ښه جي زه خپل کیمرامین ته یم که دوی لږ نږدې راشي دا وګوري دا یو کمره ده دلته کې دا دروازه ده دا کړکۍ ده دننه که لږ راشي او دا حالات تاسو ته وښیي نو دا به تاسو وینئ چې په دې وخت کې هم چې دی نو دا په دې یو کمره کې په تکه توره تیاره ده د لیټ هم څه بندوبست نشته دا یې دلته کې تړلي ده دا تاسو کتی شئ تاسو چې لږ پاسه یي دا لاندې دې خپې ته دا زنځیر دی زنځیر دا تالې ورته والي ده دا دوه تالې دې ته لګېدلي دي او دا په دې ځای کې سملي هم او په دغه ځای کې دا ناسته ده ژوند کوي تېرو 6 میاشتو نه وجه دا ده د دوی د والد صاحب د وینا تر مخه چې دا بیماره ده د 14 کالونه او د چې دنو د کله خشي او کله بیمار شي دا تاسو ته ما د کمرې صورتحال وخول چې په دې تیاره کې په دې سخته یخنۍ کې دا په دغه ځمکه ژوند کوي ماما تاسو له برازو دوی ته بیماري څه ده او دا څنګه د هر څه وشو دماغ بیماري ده د بیمارو او ډېر علاج مې په سوات کې کړ دی اوس مې نور بس نشته او دا نه په خپل هم ټیک نه یم حکومت ته زما عرض دی چې دا دوی ماله د دې سرکاري شي یا داخله شي یا ماله دوی علاج وشي تاسو د خبرو نه دا اندازه لګي چې مثال دا بیماره ده تاسو علاج نشئ کولی ځکه ول تاسو خپو کې زنځیرونه اچولي ځکه اچولي ځکه ګټې ولې موږ وس نشي دغه مجبور او دا ځای چونکې ډېر هایټ باندې دی چوت دی نو دا کړکۍ ته شیشې میشي دا نه ده کوی دا خو ډېر یخ دی دا خو مخکې وي بیا یې ماتوي لاله دا یې ماتوي او ګیلاسونه دي شیرو هغه کاږه پراته دي کټان دغه مات پراته دي هر څه ګډوډ کوي دا کټ هم دی دغه کړی دا کټ شروع دا کټ وګورئ چې باماجي وایي چې دا کټ چې دی نو دا دې ته دننه خو دې دا شلولی دی او د دې کړکۍ او دروازې دا شیشې چې دي دا هم دوی مات کړي دي نو په دې وجه چې دی نو دا کولاو دی ماماجي هغه شیشې ټولې ماتې کړي دا شادي شوده ده که نه څه د دې واده کړی دی که نه واده کړی یو بچی و مړ و بیا بل هلکه پاتې شو کور کې او دا لیونی شو هغوی علاج نه کړو او زه علاج کوم د واده پورې دا ټیک وه واده پورې برابر و د غره نه به یې ذمهداري کار کوم څاوري به یې ساتلو د کوټې زموږ ټول خدمت ذهني بیماري دې ته کله راله ذهني بیماري چې دا واده شوه بیا رسۍ راغله هغه بله په ټیم دوی ونه کړه او ناجوړه شوه په څه وجه ناجوړه شوه دا بیماري څه وجې نه څه ټینشن نو څه دا ټینشن نه هغې الله کار د وي کې پات شو کته او بیا په هلته کور کې مړ شو دا ما سره ناسته ده د څونه وخت شو ستاسو سره دی تقریبا ټول 15-14 کاله به شي او داسې به شي انشاءالله ها ټیک شو دې سره لږ خبرې کوو که د خبرو کوشش ورسره کوو چې خبرې زموږ سره کولی شي دا مایک دی مایک کرن خوندي کرن نه کرن نه دی ته خبرې کوه خبرې صرف کوه دا ما نیولی دی ته ولې دلته په یو کمره کې ناست یې په څه وجه یې تړلې دا مور داسې ده مور مور ښه ده مور څو مور څو زما مور ده که د بخرو که ناسته ده ښه هغې ورشي راکړو
ګولۍ مې خوړلې ګولۍ دې خوړلې او سوار ډاکټري د سوار ډاکټر نو چې تاله علاج کوي نو ته کې علاج چې ټیک شي لا ستنې لګولې ټوټې ته ډاکټري لګولې ښه بیا ډاکټري مونږ وایو چې ستا نه دا زنځیرونه کولاو شي او تا د ښه پراپر علاج شروع شي نو خوښه دې ده داسې چې علاج ستا وشي او ته ښه شې ښه ته باودین یې نه زه خو باودین نه یم دا راجي دی ها راجي شوی زما علاج یې سرکاري که حکومت ستا علاج وکړي که نه څه به وی ارونه نشته رونه رونه دې نشتي ارونه شته خو په سارا دي په سارا دي یو دهر ښه او والد صاحب دی دا باباجي دې څه وایي دا راجي دی ښه عاجز دی عجز دی ته دوا کې زه ټولو ته کوم اوس دلته راغلو دغه غوبال جوړ کړی ښه سپین دادا جوړ کړ تا د دلته څه یخ کېږي که نه کېږي په دې سیمټو یخ نه یخ دی موسم کېږي که نه یخ دې کېږي بېنظیر روپۍ نه راځي ها خانجي ته دنده راشه ته خپلې خبرې وکړه د راډیو دا دماغ بوج دی دا خبرې وکړه ستا په دماغو بوج د څه نه راغلی څه چل شوی داسې خبرې وکړه څه چل شوی ها رښتیا که ما سر م درد کوي که نه دا ولې دړ کوي بابي ګل ګټه ها دا باید بابي ګل نه ده ها ګټ ولا چوله ګټې ولې اچولی و درد کوي ښه عارفې نه وه راچوله ها د هغې نه پس بیا دړ کوي زه خالي شه بابي ګل ته ښه باودین وهي وژني ښه دا راجي دی دا راجي دی ها दादा तर गिरी ना वल्ला कागे دا مور ته به راچور د ګیرې نه راکاږه ښه دا مور ته به نه راچولی ګولۍ ډاکټر وښیه ښه حزب الله دی دا حزب الله دی अजून स्ता सर आहे زوی ښه اول جنۍ شو بیا حزب الله څه شو هغه بیا بازدالو ګټ راچولی ها ګټ ښه ته خپل وروڼو خویندو ته دوا کې ټولو ته څنګه دوا ورته کې خدای ته پوره کړي ټول او موږ ته به دوا کې او تا هم سونو ډکې ټول ها سونو د سونو सोनो को जना केडे की सड़ी को सोनो न डकीगी موږ سره خبرو کولو ډیره مهرباني ښه موږ ته به دعا کوئ ښه جی دا تاسو د دو خبرې مو اورېدې د والد صاحب خبرې مو اورېدې هغه وینا دا وه چې د دو واده شوی او یو بچی شو یو زوی او یو لور وه هغه بیا وفات شو د هغې نه پسې ده نو د دو ذهني توازن خراب شو اوس علاج کېږي او د تېرو شپږو میاشتو نه دا په دې کمره کې په دې یخو سیمټو زنځیرونه یې ورته اچولي خپې ته او دا دلته ژوند کوي او د دې ذهني توازن چې دی اوس هم هغه شانتې دغه دی خو بهرحال علاج باباجي وایي چې یاره زما د پیسو وس نه کېږي هغه وایي چې ما هم د کویلې په کوو او کار کوو او په دې مې 80,000 روپۍ هم لګولي خو نور وس د هغه نه کېږي نو هغه دا مطالبه کوي چې په دې 21 صدۍ کې د دې دا لور چې ده نو دا د علاج نه محرومه ده دوی دا مطالبه کوي چې یاره زموږ د دې لور دی سرکاري سطح باندې ښه علاج وشي چې دا ښه شي